د قیامت په ورځ باندې به الله پاک دریو کسانو سره خبرې نه کوي. الله پاک به په غوسه کې وي، الله پاک به په غضب باندې وي. نو راځئ چې ګورو چې دا درې خبرې موږ او تاسو کې شته او که نه. که په موږ کې وي د ځان نه لر کړو. زموږ کلي کې ګاونډ کې ملګرو کې داسې کسان وي چې دا درې خبرې په هغوی کې وي، نو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې دا شیر کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زموږ ټاپک دی دا د پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث دی او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې چا زما د حدیث مخکې بل چاته ورسوم دا د الله پاک ترو تازه ساتي. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه داسې دی چې درې کسان داسې بدنصیبه دي چې د قیامت په ورځ به الله پاک د دریو کسانو سره خبرې دا به ورسره نه کوي. په دې درېواړو سړو کې ړومبی دا دی که نه چې کم سړی داسې وي چې د هغې پنسې دا لاندې ځوړندې وي او ګیټۍ دا د هغه محترمو دا پټې وي. نو دې سړي ته به الله پاک د قیامت په ورځ د رحمت په نظر باندې نه ګوري او دا بدنصیبه سړی دی، ځکه چې دا نهه د غرور ده، د تکبر ده. او الله پاک کوي چې غرور او تکبر زما جامه ده او په دې کې ما سره څوک ځان شریکوي نو زه به یې هلاک کم، زه به یې تباه کم او زه به یې رسوا کم. دویم نمبر هغه بدنصیبه سړی دی چې چا سره څه ښېګړې وکړي بیا به هغه باندې احسان کوي، بیا به هغه باندې احسان کوي. یو سړی و چې هله کوټ ورکړی و، نو په هر ځای کې به ته وایي چې دا کوټ سره ډېره زیاته مزه نه کوي. یو ځای کې به ورته وایي چې هلکه دا کوټ سره ډېره خوند کوي، بل ځای کې به ورته وایي بل ځای کې به دا سړی قهر کوي سړی دا کوټ راوشه. نو داسې به نه کوو چې چا سره احسان وکړو بس الله پاک د رضا دپاره، چا سره امداد وکړو، چا سره ښېګړې وکړو بس صرف د الله پاک د رضا دپاره بنده باندې موږ احسان نه کوو. شکر دې وباسو چې الله پاک زمونږ صدقات دغه رنګې الله پاک زمونږ د احسان نه قبول کړي. نو احسان دا په بنده باندې نه کوو. دغه رنګه دریم نمبر بدنصیبه سړی هغه سړی دی چې دا خپل سودا په قسمونو باندې هرڅوي، خپل سودا په قرآنونو باندې هرڅوي. قرآن گو قسم دی. بعضې سوداګر داسې وي که نه چې غوا باندې پرې سر لاس کېږي قسم دی چې دا یې سر دی. نو هلته کې د مخاطب مطلب دا وي که نه چې د ده دا مطلب دی چې په دې پیسو مې دا غوا اخیستې ده یا دا میخه په دې پیسو باندې اخیستې ده، دغه دا مطلب وي. دلته کې د سوداګر دا مطلب وي چې دا هو په سنډه په سر باندې مې لاس کېښود قسم دی دا یې سر دی. نو قسمونه خوړل دا غټه ګناه ده. فرمایي چې کوم سړی قسمونه خوري او دا قسم به یې لازمن پوره کوي، که پوره نه کړو 3 ورځې به روژې نیسي. یا بعضې قسمونه داسې وي چې د هغې تعلق د مانځۍ سره وي. نو مطلب دا شو چې قسم انسان جهنم ته محترم دا راکاږي. نو 3 کسان شو. یو هغه سړی چې پنسې ښکته وي، دویم نمبر هغه سړی چې احسان په خلکو باندې کوي، خلکو له پیسې ورکوي بیا ورته بار بار یادوي. یو سړی هغه څه چا دیاړي وکړله 800 روپۍ او ده له 1000 روپۍ ورکړی او د شپې په 12 بجې راپاڅه او سهاره پورې به یې بخار وکړو. نو احسان په چا باندې نه کوو. او 3 نمبر هغه سړی چې په قسمونو باندې خپل سودا دا هرڅوي. نو کوشش وکړو دا 3 کارونه موږ کې وي نو ځان نه وباسو، که موږ کې نه وي نو مخکې شیر کړو چې نور ملګرو که دا وي نو د ځان نه د هغوی وباسي، نو زما او ستاسو پکې ثواب وشي. الله پاک مو خوشحاله ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.